لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء ولی لفظ راوړي چې دې ته موالات ویل شي. موالات سلور تقسیم یاد کې بیا د دریو سلورو مسائلو جواب اوري. شبهات اعتراضات ختمول دا کمال دی، نه چې شبهات اعتراضات د خلکو په مخ کې یا خلکو ذهن کې سرګندول دا کمال دی. نمبر 1 موالات، نمبر 2 مواسات، نمبر 3 مدارات، نمبر 4 معاملات. د موالات معنی ده د زلنه د چا سره دوستی کول، د زلنه یاری کول، د زلنه دوستی کول، د زلنه یاری کول د چا سره. دویم مواسات دی، د دې معنی ده زله کې خو دوستی ستا نشته، یو سړی سره ستا د زلنه دوستی نشته، په وخت د ضرورت کې داغه سره غمخواري وکي، داغه فکر وکي، داغه خواته کینی او صلاح ورته ورکي، دي ته وایي مواسات. نمبر 3 دی مدارات، د دې معنی ده غمخواري خو دې نشته مگر روکا ورته وایي. او سلورم نمبر معاملات، د دې معنی ده تجارت، لین دین، مزدوری، نوکری، ملازمت وغیرہ. وس د دې سلور وانو حکم یاد کې ستاسو ذهن ته به تمام اشکالات او د ذهن نه لري شي. موالات چې ورته وایي دا نه د وړوکي کافر څه جایز دي که تا ته نقصان شته او که نشته، نه د غټ کافر څه دا جایز دي. موالات د زړه نه دوستی د کافر څه جایز نه ده، اور د کافرو کم خلک چې په نوم یا اسلام یادوي او د اسلام در اصل دشمنان دي، د هغوی سم جایز نه ده. موالات د زړه نه دوستی او یارانه چې ده دا د اهل بدعت د دې سم جایز نه ده. صحیح العقیده انسان سره زړه نه دوستی بس. لکه شیعه حضرات سره نکاح، خلک وایي کنه شیعه سبا سنی نکاح نه کوي. شیخ الحدیث و تفسیر شیخ سرفراز خان صفدر صاحب د میراث په باب کې لیکي ولکم نصف ما ترک ازواجکم، د دې تحت د یو سړي زوی دی سنی دی، پلار شیعه دی، د دې شیعه پلار وراثت به دا زوی نه دی. او بیا د دې سلی کې چې کله خپل لور ورکې صحیح العقیده سړی وګور یاره په یاره باندې مزي صفا خبره وکړي. مثال په تور باندې تخپل لور ورکې اهل سنت والجماعت صحیح العقیدی انسان لور نن د مال تحقیق کیږي، مال شته که نشته، جیداد شته که نشته، د عقیدې تپوس نشته چې ما خپل لور د څه شي په غېږ کې ور واچېله. ما ته یو کس وایي ستاسو مفتي محمد ندیم محمودي صاحب هغه فتوا ورکړله چې د وهابیانو سره رشته داري کوئ، دا خبره کړه یعنی لور ورته په نکاح مه ورکوئ. وی لور ته اغستی شي که نه شي اغستی، ما یې اغستی تی شي ورکولی نه شي. د مفتي صاحب خبره ټیک ده. ما ته ویل ما ورته ویل وجه دا ده شیعه څه چې موږ نه ګڼو په دې وجه چې د صحابو نه انکار کوي، وهابي څه چې موږ جایز نه ګڼو په دې وجه چې هغه د دین د مجتهدین ائمه حضراتو سره بغض غداوت ساتي. ما ته پلان کې مولوی صاحب کو چې دی اخو وای چې زه د ابو حنیفه نوم یادوم نو رحمه الله تعالی ورسویم. مرتل صاحب رحمه الله تعالی ویل دا کمال ځاسې داسې ویل په دې الفاظ باندې زوی دا څه کمال دی. تا چې کله لور ورکړه او ستا د لور زوی پیدا شو، ستا د وجود د حصې نه هغه بچی چې پیدا شو هغه چې یو پیر دا ما تر خپل سکول د وخت واقعه یاد ده. زمونږ سیواله کو کلاس کې حفظ یې کاو نو هغه به یو دا خبره کوله فقه منافقه، همیشه به چې زه لیدم ویل فقه منافقه. دویم به دا ویل یو پیر یو بیزه روانه وه، بیزه روانه وه نو داسې ما ته ویل قاري صاحب هغه وخت کې ما ورته داسې وکاتو ویل هغه د ابو حنیفه دی، نعوذ بالله داسې قسمه اولاد شته، داسې قسمه خلق شته. بل لاره که ته وایې چې عقیدې کې بګال زه به یې ته وښیم عرف الجادي اوچته که که زما وس او طاقت وایي زمونږ ورسېد دا د نبي علیه السلام روضه ورانو دا به په خاورو کې بدلو. الانکه دا د متواتر احادیثو سره جنگ دی، متواتر چې د رسول الله د قبر زندگی د تمام انبیاء او بیا په دغه قبر باندې اهل سنت والجماعت نور الدین زنگی
سلطان صلاح الدین ایوبی خو زمونږ نه عشق د رسول الله وته دی دی وجه نه په موږ باندې اثر نه کوي چې موږ یو منکر حدیث یاد کو نه به منکر حدیث ته لور ورکې زما مری دومره غټه نه ده چې زستا ذمہواری اوچاته کم که بدتور زمانه د مولیانو په تروسوک زمانه ته پوس کوي نه منکر حدیث ته نه منکر اجماع ته نه منکر قیاس ته چې د اهل سنت والجماعت سے تعلق نشته د هغه سړي سره نه رشتہ داری کول ها دا غن رشتہ داری کولې شي وجه دا ده چې دا غن کوم جنې ته خپل کور تر اوسه صحیح عقیده ته بیراول دا غنه چې کوم اولاد پیدا شي صحیح اولاد به لیکن تا چې خپل لور ورکړه د کور ته لاړ او د دین یو مجتهد پیدا شه د دې دا ورغه او دا غولې خواړو دا زمونږ مری نشي چتواله بهرحال چې جنازې ته تلل جایز نه دي د بدعتیانو دا غیو ته پوس جایز نه ده نو د رشتہ داري فتوا چې دا ان دي نشور کولې منګه رحم الله تعالی وي دا څه د کمال خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم يهود سلام کوي خیره کوي پیغمبر صرف علیکم وي کچار تاغیو السلام علیکم ویلې تب بیا کتل چې پیغمبر علی السلام ورته سوال وعلیکم السلام نو زمون خلک عجیبه خلک دي د زلنه دوستی رشتہ داری د دې خلکو صدا جایز نه د اهل بدعت دي د اهل سنت والجماعت سے تعلق نشته اور کچرتا کافر دي د دې سبا د زلنه دوستی نه کی معاملات تجارت لین دین مزدورین او کری ملازمت وغیرہ د دې څه حکم دی لکه نن سبا خلک دا وایي چې په مسجد کې په یو بل پسې مونځ نه کوي په بازار کې د یو بل نه سودا اخلي او په بازار کې په دکان باندې شاده نه دی لیکلی او دا لیکل دي عجیبه خلک دي د دین نه خبره ده پته ورته نشته لکه قرض تر چا نه علي نو نبی علی السلام د يهودي نه قرض نه دی اغسته دی مطلب دا چې نبی علی السلام وس يهودي پسې مونځم کوي روسته د يهوديانو ګرځي ته نعوذ بالله زوال ته ورسې عبادت هم کوي داغه کتاب بمني یعنی داغه په کتاب به عمل هم کوي نه سبا قرض ته اغسته دا لین دین د معاملات دي مفتی شفیع رحمت الله علیه په معرفت القرآن کې لیکي چې د کافر سم تجارت جایز دی فاتش چې کم خلق کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله داغه تجارت لین دین دی دا یو جدا شی دی عام تروس دا خلق دینی کار نه غني چې سړی تجارت شروع کو تاویل چې بالکل هم دا په نیکو کې ورجوب شو او د دین علاوه بل د دین کار نشته تجارت که یو طرف ته دینی طرف دی خو دیم طرف ته دا یو دنیاوی کار دی او دنیاوی د کافر سره جایز دی نبی علیہ السلام معویل کنا چې د يهودي نه قرض اغسته او قرض ادا کړه هغه نه بعد هغه يهودي مسلمان شو هغه نه بعد مسلمان شو نو لین دین کې دایات ساته چې تر کوم خپل عقل چله اول لک سوچ وکا چې لین دین نبی علی السلام د يهوديانو سره کړل او قران وی چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دوستانی منی سي دوستی ورسنه ده کړ قرض ته اغسته ها هغه تجارت هم جایز نه ده د غیر سره چې دا غین مسلمانانو ته نقصان رسی مثال په تور باندې قادیانه د اسلام په نوم دوکا ور کوي دا فتوا ولې د چې قادیانی اشیاء تاسو مې استعمالوي ځکه دا غو د کمپنۍ شیس چې تاسو استعمال کوي دا غي پیسې لاړ شي او د قادیانیانو چې کم مشران دي او د خپل دغه باطل پرستی دغه کفر نشر اشاعت کوي هغه پیسې بیا راځي او د مسلمانانو په خلاف استعماليږي نو که یو کافر اسلحه خرسي اسلحه او دغه اسلحه نه مسلمان ته نقصان دي د کافر سم لین دین جایز بیا نه دي چې مسلمان ته دغه نه تکلیف نه رسی مسلمان نه ذلیل کیږي نقصان تی نه رسی نو د کافر سره لین دین دا ته کولای شي نو مطلب د مسلې دا شو چې کافر چرته لین دین کې او تم ورسره لین دین کې او بازار د سودا تیالي خرڅول کی سیک دی هندو دی
که د دې د پیسو نه د کفر حمایت کیږي د کفر او مسلمان ته نقصان رسیږي بیا به ورسره لین دین نه کې خو که د کفر حمایت او اسلام ته نقصان ته نه رسیږي بیا دا لین دین چې دی دا جایز دی او د دې گنجائش دا موجود دی. نو زما د څلور قسمه مسلونه به ستاسو ذهن ته ډېر څه راغلي. یو د عوامو شبهه چې دوی وایي جی بازار کې په یو دوکان هم نه دي لیکلی چې دا د پلانکي مسلک دی اور په مسجدونو کې لیکل دي. نو که بازار دی د لین دین ځای بازار د څه شي ځای دی د لین دین ځای دی. معاملات او معاملات خو د کافرو سم بعضې حالاتو کې جایز دي. پاتې چې کوم کلمه وایي د هغې څه ها د دې یو جواب وایي. د منکر حدیث چې نن دور کې دا کومه فتنه ده دا ګوره د دې د اسلام سره هېڅ قسمه تعلق نشته. حتی یحکموک فیما شجر بینهم چې په خپلو فیصلو کې زما محمد حاکم ونه ګڼي دا سړی مؤمن نه دی. نو منکر حدیث چې دی د هغه د اسلام سره ګوره هېڅ تعلق نشته چې انکار د حدیثو نه کوي. دا خبره کول چې حدیثو کې ظني دي ټیک ده ظني پکې دي اخبار احادو کې شته ظني لیکن د حدیث کې خو متواتر هم شته. اور بیا اجماع د امت منکر چې دا جهنمی دی د امت د اجماع منکر جهنمی دی. ولی پیغمبر علیه السلام الفاظ دا وایي چې لا یجمع امتی علی ضلال زما امت په گمراهی نشي جمع کېږي. نو منکر حدیث چې لا یوازې حدیث نه انکار نه کوي د اجماع د امت نه انکار کوي اجماع د امت للاتی ورکوي. لکه صاحبان کله ناکله وایي که نه چې تراویح نفل دي څومره شته خو ته دومره کولی چې تراویح نفل دي ما به چې کسان لاندې هغه وایي چې تراویح څنګه دي ما ورته تراویح نفل ته دومره کولی شي هلکه دا خپله دې سمه کمړه تیته پیته خدای دې رب دې خوله په دنیا کې کږه کړل ده ذلیله. په رمضان المبارک کې نفل عبادت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا فرضي عبادت ګرځي. نو چې تا د یو نفل نه سړی منع که خبیثه لکه د فرضو نه چې دې منع کړو. بل دا ده چې تا عظمت ختم که د هغه شیز چې د کوم شي عظمت پیغمبر فرمایي شهر عظیم په تاسو میاشت راله عظیمه میاشت راله شهر مبارک. نو تیته پیته سه دا عرفي بریګټ سره بریکټان چې نن سبا راوتي دي داسې خلکو له چانده که څوک ورکوي خپل مال به په زور باندې تباه کوي. داسې خلکو له که څوک چاندې ورکوي که داسې خلکو کومک کوي ته په غلطه کې کوي. وتعاونوا علی البر والتقوا په نیکۍ کې د خلکو سره مدد کوه. یو سړی د پیغمبر په مقابله کې راپاڅېدل ته د هغه سره مدد او کومک کوي پته نه لګي چې څنګه څه وجه ده چې د خلکو د زړونو د ایمان حلاوت ذایقه وتې ده. اولی بنوزی عمر و رضیت بالله رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. د عقل په بنیاد باندې حدیث رات کول تاسو اوریدلې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مسلم شریف کې حدیث ده یو سړی یو لزمک ونیو فورز د قیامت باندې با دا لوی زمکه تر ومې زمکې پورې ته به د خپل ولو باندې راغستې چانه څه شي ونه په ولو باندې به پروت چې اس د په دی وګو منډه وي دا ورله الله دومره غاټ کی چې اس د په دی وګو منډه وي نو بل طرف ته نه رس یعنی دا وجود به داس و فرسیږي غاټ بشي ورته چې تکلیف پی زیات. یو صحابي او ډیر مزاق هغه ابو هريره چې الله حدیث بیان کا ورته ابو هريره زمکه خو به راغستې خو چې دا وخان کم خلق پټای کنه دا وخ به څنګه راغستې یو وخ نه سو خان. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایله پیغمبر علی السلام الفاظ ګره د مزاق کیسې نه دي نن پس دیو مزاق نه کوي کم سړی چې هاته کوکه دا مسلمان نه پاتې کی کمان یاوري زما دغه فتوی دي زه په دغه قائم یم لا يخافون لومة لائم د ملامتګر د ملامتیان مې ریګه صفا پتوا ورک. نو دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظ پس کنه ځنې کې مذاقونه کوي دا د اسلام سره د دې تعلق نه پات کی. لہذا د منکر حدیث سره کومک مددم په هیڅ صورت کې دا جایز نه دی او چې کوم سړی ورسکای قاعده منګلس مونږ وای تعالی الله درکړل الله دې نور معلوم درکې مونږ د شابه مال خو نه خفکیو